هر چاته نه نصیب کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوق شهادت وینا حدیث مبارک کې راځي لوددت انی اقتل فی سبیل الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زدا غواړم دا می شوق ته چې د الله په لار کې د شهید کړي شم، قتل کړي شم، ثم احیا ثم اقتل، بیا ژوند کړي شم، بیا قتل کړي شم، ثم احیا ثم اقتل، بیا ژوند کړي شم، بیا قتل کړي شم، ثم احیا ثم اقتل، بیا ژوند کړي شم او بیا قتل کړي شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، د دومره لوی سعادتونو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان د پاره د شهادت مرتبه خوخی. او بیا هم داسې وشوه یو یهودنی زنانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زهر ورکړ چې هغه زهر هغه خوراک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړو نو د هغه زهر په وجه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تب شروع شو، بیمار شو او د هغه زهر په وجه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو، شهادت وته ملو شو. ځکه نبی علیہ السلام بزان لپاره شهادت غوښتو، الله رب العزت وته شهادت په داسې طریقه باندې ورکړ. په جنگ احد کې کو چرته مونږ د صحابو په زندګۍ نظر واچو نو یو صحابي د بل نه مخکې دی او د شهادت مقام حاصلولو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر اوړي دین باندې ځان قرباني. علماء لیکلي دي د احادیث پرانا کې 70 صحابه کرام د احد په میدان کې شهیدان شو. پاغه کې حضرت حمزه رضی الله عنه او داسې شهادت او دا وی چې بالکل کافرانو د شهادت نه پس هم پرې نه وستو، پوزه ته کټ کا، شونډه ته کټ دې، سترګې ته اوخکلې، وګونه ته کټ، مسله ولوکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه پتی زواز باندې د جړه هغه انداز ظاهر شو چې دومره ظلم ډیر بے دردۍ سره شهید کړو. په دغه جنگ احد کې چې دا د شوال په میاشت کې شو 70 صحابه کرام شهیدان شو. ورپسې په غزوه خندق کې شپږ صحابه کرام شهیدان شو. په بیر معونه کې دریکم اویا 67 صحابه کرام شهیدان شو. د کشان د صدیق اکبر رضی الله عنه په دور خلافت کې 28000 صحابه کرامو د شهادت چې کم لوی مقام او مرتبه واغې حاصله کړې و. 28000 د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې 14000 صحابه کرام شهیدان شو. پورا دور خلافت کې 14000. د حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی الله عنه په دور خلافت کې 16000 صحابه کرامو د شهادت جام نوش کولو په مینه او محبت باندې. او صرف دا نه، اول به تمنا کوله رب ذوالجلال نه په جړه جړه غوستل شهادت. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راضی هر دعا کې ودا الفاظ ویل اللهم ارزقني شهادة في سبيلك.